أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد یا الله مش عبادت هدي تو کو او بیا به کو و إياك نستعين او یا الله مش تو نه مدد غوړو او بیا به تو نه مدد غوړو. پرون مو خبره کړې و چې سورۃ الفاتحه چې د کې 7 آیتونه دي. درې آیتونه د الله رب العالمین دی پر دي. یو د الله عبادت ته پر ده، خاص ته عبادت ته پر ده، خاص ته الله عبادت ته پر ده. خو په لدري چې کوم دی هغه د الله تعریف تی پکا تعریفات تی پکې د الله تعریف پکې شوا. اب بقیا درې ایتونه چې دی هغه خاص ته انسان دی پر دی، د مسلمان دی پر دی، په علامت ایمان وروډون کې دی پر دی. پرمو دا خبره کړې وا چې الحمدلله رب العالمین چې الله د ټول علامونو رب ده. دلته دوی خبرې دي. یو دا چې الله رب العزت د قران مجید آغاز په خپل نومینه وکړه، الحمدلله الله نومادو دینه آغاز وکړه. بیا غنه بعد ورستو ذکر وکړه رب العالمین چې د ټول جهان رب ده. دا رب چې دا لفظ رب چې دا رب ټکه چې دا د الله وانه مادو او الله رب العزت آغاز دا رب ټکی نه کړه دا او اختتام دا رب ټکی منته کړه دا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس اغزو کې رب ټکا روغلا. سورت پهله سورت چې دا اغي آغاز رب ټکی نه او اخیری سورت چې قران مجید کې دا اغه کې رب ټکا. ایوا خبره دویم دا چې کله چې انسانون عالم ارواح کیو اغزو کې الله رب العزت داغه د رب ټکا استعمال کړه. قران مجید کې ارسی الست بربکم چې زدی تو سه رب نه یم قالو بلا غوی ته چې ویل نه. الله رب العزت ټول روحونه د ادم علیه السلام مولین رو بس ابه ټول ته چې زه ته سه رب نه یا ټول وی چاو ویل نه ته مجربی. دغه رنګي انسان چې کله عالم ارواح کې خود رب ټکا الله دې پر استعمال شو. دغه رنګي په دې دنیا کې ان الله ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خلقونه دال طرف لکه استعمال کړو چې هغه خلق چې هغه چې رب دې مج الله دا بیا هغه مستقیم شي، استقامت اختیار کی. تتنزل عليهم الملائکه به الله فرشتي چې دي هغه منته خپل رحمتونه وري. دغه رنګي چې د دنیا نه به انسان لوټ شي بل دنیا ته لوټ شي، قبر ته لوټ شي، به بغزو کې په دا رب ټکه کیږي. من ربک چې د تو رب څوکتا، من نبیک نبی دې څوکتا، ما دینک دین دې څه ده. نو دا رب ټکه چې دا د الله نو ماتو عالم ارواح کې هي استعمال شو، دنیا کې هي استعمالېږي او دغه رنګي قبر چې دا اغزو کې به هي استعمالېږي. بل ټکه دا العالمین دا جمع دو چې د ټول جهانونو ولا الله رب دا. اوس جهانونه څومره دي، څومره عالمونه دي. عالم دې ته لشي ما يعلم به شيء چې اغینه دی وشي پاته ولګي علم ولګي دې ته عالم یې لګي. دا عالمونه ټوټل څومره دي؟ درې خبرې دي. نیمو مفسرین رائے دادو چې الله رب العزت په دې دنیا کې 80,000 عالمونه جوړ کړي دي. 80,000 عالمونه او 40,000 عالمونه چې دي دا په خشکی کې دي او 40,000 عالمونه چې دي په سمندر کې دي. دویمه خبره دادو چې مفسرین یې
چې الله رب العزت 18000 عالمونه جوړ کړي دي 18000 چې هغه کې نیم چې دی هغه د خشکی دي نیم چې دی هغه د سمندر دي اجریمه خبره دادو چې څومره عالمونه دي د چاته علم نشتا صرف الله ته د علم ده او الله رب العزت په سورۃ المدثر کې دا خبره کړي وما يعلم جنود ربك چې توستا د الله پاک لشکرو پاته نشته ده چې څومره دي خلکو مفسرین خپل خبرې کړي خپل تحقیق کړه الرحمن الرحیم دیمن بسم الله کی تفسیر شو دا مالک یوم الدین د قیامت رز مالک تا او مالک ته جزا بیر کی په دې منته خبره شوی وا ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله موږ دې تو عبادت کو او تو نه مدد غوړو ایوا معنا دویمه معنا دا یا الله موږ دې تو بندگی کو یا الله دې تو بندگی کو او تو نه مدد غوړو او تو نه بیا هم مدد غوړو او دې تو بیا هم عبادت کو دا مختلف ترجمه کول شي اوس دې الله بندگی چې دو دا ډیره ګرونه خبره دو آل ته خو ارچک شي لوک شای وګوي چې مړه دین کې سختای مختای نشتا دین کې سختای څرنګ نشتا دا دین خو ډیر مشکل ده صرف په خلی منه خدا اقرار کول نه دي چې یا الله زبې تو بندگی کو زبې تو عبادت کو تو نه به مدد غواړم حالانکه حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د ویلا المنزنا با اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا الله چې د مو مدد وکي چې زه د تو ذکر وکم او د تو شکر ادا کوم د تو عبادت ادا کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استای هغه دا د وغوښتل چې یا الله تو ذکر د تو شکر بیا موږ نن څنګه دا خبره وکړو چې به دین کې سختی نشته دین کې سختی شته خو موت دو هغه دین وړو چې هغه موت دو مزاج مطابق وي موت دو هغه اسلام وړو چې هغه موت دو طبيعت مطابق وي موت دو هغه احکامات وړو چې هغه موت دو په مرزي وي ها به دغه چې خپل مرزي ولوي کنه به هغه خپل مرزي دین چې دا هغه کې به سختای نشته کني چې د الله دین دغه کې سختای شته موږ نقصتان الموس کو 3 رکعات وتر واجب پکې کو اخیری رکعات کې دعای قنوت یو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي نسجد واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق اوس په دې ترجمه کدي دوی قنوت ترجمه ته توقع دي کې ډېر عجیب خبرې دي یا الله اللهم انا نستعينك یا الله مشتونه مدد غوړو ونستغفرك او تونه بخشش غوړو ونؤمن بك یا الله مش په تو باندې ایمان لرو ونتوکل عليك او مش په تو باندې توکل کو ونثني عليك الخير او مش د ټول د تو خیر تعریفونه وینو ونشکرک یا الله دې تو شکر گزار یو ولا نکفرک یا الله دې تو انکار نکو ونخلق ونترک ونخلق یا الله موږ هغه خلق بالکل اذن بلو ونترک موږ پرېږدو مې يفجرک هغه خلق چې هغه دې تو نه فرمانی کی دا خو موږ هر منځ کې یا هر ریزي یا دوی قنوت کې یو خو لیکن نن کې یو سړی دی الله نه فرمانه ده موږ نه پرېږدو دا سې دین سوکا ده وای چې دا مې رشتہ دار ده دا مې خپل ده دا مې خپل به شک غاده سلزالي غلطه کی نو دین اسون نه ده بل خبره دا چې الله سره څوک شریک نشته عبادت کی الله رب العزت قران مجید کې چې د مشرک خبره کړي کنه دا د مشرک خبره د زناکار سړی سره ذکر کړي دي والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک چې زناکارا بد کردارا بد فعلا زنانا دا د نکاح نه کوي الا زان مگر زناکارا سړي سره
او مشرکین یا مشرک سړي سره. نو چې څرنګه زنا فعل بد دا ګناه ده، داسې شرک چې دا هم فعل بد ده. الله پاک اولته ذکر کړه دا ویلي مفسرین چې دا ویلي الله پاک دالته د زناکار سره خبره مشرک سره او د زناکار سره خبره کړي. هغه دی وجه چې مشرک شه دا مشرک دا یي چې یو الله دا الله سره نور خدایون هشتا دی الله عبادت نه الله نه غوړای سره نور ها بوتونو نه غوړه نور حق خدایونو نه غوړه. دا رنګ زناکار زنانا چې وی هغه خپل خوان سره نکاح کړی وي خو خپل خوان منې بروسا نوی نور خلکو سره عملګرتي کوي. نو څنګه چې د مشرک سره ده د مشرک دمر عبادت چې الله پاک د زناکار سره د دې ذکر کړه. نو عبادت صرف د الله د بل چا بونه کوي. و ایاک نستعين او یاله مشتونه مدد غوړو او بیا به هم غوړو. مدد صرف الله نه ده. اوس چې موږ دالته وی چې و ایاک نستعين یا الله موږ صرف تونه مدد غوړو دې مطلب څه ده؟ اوس موږ هر سړی ته وایو چې متوبرو کا متدا شاعر وړه دا دې سره وړه دا دې سره وړه. نو مدد چې دا هغه په دوا قسم ده. یو ما تحت الاسباب ده یو ما فوق الاسباب ده. ما تحت الاسباب مطلب دا چې دا د انسان په قدرت کې دا د انسان په لوس کې دا د انسان په همت کې دا د غي په کوشش سره دا کیږي. لکه ته وسړی ته چې متوبرو کا چې ځای وچ هغه کې دا طاقت شته چې هغه ته ګلاس روډا کې ته وچ دا مدد ته غوښتل شي انسان. یو ما فوق الاسباب د چې اسبابونه پوسه ده هغه ته انسان نه نشي غوښتل. بیماری دو دینه شفا غوړي شفا به الله ورکي. تنگ دستی دو دا به څوک لري کی الله به لري کی به انسان ته مدد نه ہے. دا غرنګي برون وردندي اولاد وشتندي دا ټول چې انسان دا نشي کولا نو داسې شي کې به صرف د الله نه عبادت وړي. ایوا خبره دویمه خبره دا چې دا ایاک نعبد ټکه چې دا ډیر عجیبه ټکه ده. کيو سړی جامع سره المنز کی دا جمع خبره کوي چې الله موږ دې تو عبادت کو. کيو سړی بیل المنز کی دا خبره کوي چې ایاک نعبد یا الله موږ دې تو عبادت کو موږ ټول دې تو عبادت کو. او که په تهجد کې دا غاټه کوي چې الله موږ دې تو عبادت کو. حالانکه کوي وسړی عبادت وشي کولا جامع سره کولا چلو ټیک شو امام سے بیل چې ایاک نعبد یا الله موږ ټول دې تو عبادت کو. خو بیا خو صحیح وا زکه چې ټول ایلوړو او چې یو سړی بیل المنز کی دا خو یو وی دا به دا سویلی چې الله موږ ټول دې تو عبادت کو. یو غیر مقلد روغلال عجیبه خبره وکړه او دا کتاب دا فضائل اعمال کتاب دا وی چې زه دا کتاب چې دا زه نه منم. فضائل اعمال کتاب وی چې نه منم مته ویلې نه مني وی چې په دې منته مو اعتراضات دي. مته شا په دې منې ته اعتراضات دي ځکه نه منې وی چې آو مته وی چې قران مجید باندې وی چې آو مته ځای نه منه وی چې ویلې مته مو اعتراضات دي په چې نه دا ته څنګه خبره مته دا څه خبره کوم چې ته سورۃ الفاتحه المنځ کې آی الله پاک دې کې ذکر کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين او مجدا هیلی چې قران مجید چې دا د الله کلام ده یعنی دا خو الله یی الله مستشیل ده. الله په خپل یلی چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. اوس الله بندا ته یی چې زه دې تو عبادت کوم او تاسو نه مدد غواړم و دې مو اعتراضات دي. اوس بزلا قران مجید نه منم وچ نه منی بي مته دې جواب سي یی جواب بزولټو مته دا غرانګي چې قران مجید باندې دې تو اعتراضات دي اعتراضات واجب ته نه پرېږدي جواب لټا دا غرانګي فضائل اعمال دا کتاب دا د منې دې تو اعتراضات وي دا پرېږدا ما دې جواب ولټوا بیا ته چې یاره مستبلیغونو سره شنو هغه خو مستداسي جوابونه نه کوي مته تبلیغ ولا 4 دانه د چاته ته جواب ترکی تبلیغ فضائل سره 4 دغه به ته بیانې چې ته جواب غوړې ته دلایل پیچار دي دلایل د پر علماء دي تر اوسه موږ نه پاتاو کا بس ټیک ټاک شي
تورې زبات بیا روغلل بس هینډز اپ شو دا خبرې نه دي پیچار بهرحال د نعبدو ټکه چې دا ډېر عجیبه ده نو علماء لیکلي دي چې کله چې موږ قبیل هم موږ لمونځ کوو یا اکټه کوي چې کله موږ دا چې ایاک نعبد و ایاک نستعين به د نعبد ټکی نه مراد دا وی چې الله دې تو چې څومره ملائک عبادت کوي تو چې څومره بزرګون خلق عبادت کوي تو چې څومره نیک خلق عبادت کوي موږ هغه سه عبادت کوو هغه هندي موږ عبادت چې موږ د هغه عبادت او ذکر وکړو چې د هغه عبادت قبول شي هغه به د خپل عبادتو کې د موږ تذکرہ کوي نو چې هغه قبول شي موږ چار بو شي هغه بو شي بهرحال نو ایاک نعبد و ایاک نستعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين